حدیث شریف تای حضرت علی رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله منع کړي چې یو متعا نه کوي. متعا کله یې منع کړي د جنگ خیبر پرهیز باندې، او بل یې د څه شي نه منع کړي ان اکل لحوم الخمر الانسیه، دا د کور والاخره نه دي چې دا لږدي. دا دوی چارې نه رسول الله میش د جنگ خیبر پریز باندې منع کړي. حدیث شریف خو بیان شه، خودیا ته دوا بنیادی نکتې دي. یوه خبره خدا چې متعا ورته نکاح موقت ورته د څو ورځې د پوره نکاح کول. یو خدا دو چې سړی مختوري وکړو پردی خورلر سره زنا وي، دا خو میشتو ټولې چې مانې دو په دا خو ټول متافقي. میږ اهل سنت والجماعت په دا هم متافقي چې نکاح موقت د څو ورځې د پوره نکاح لیا متعا چې شیعګون یې جایزه ګڼي، دا ها د میش په نزدیک باندې حرام دی. په دوی موقع باندې یو مخشي جنګ وه، بل په خیبر کښې صحابه سفر په حالات کښې ډېرې زیاته شدت ته اجتهاد واجه نه شکایات وکړ چې چړګونی سفر والی اجازات و، خو په دا دوه ور باندې دوه وره اجازات میلاو دی، دوه وره منع شول. په دا دوه ور یې بالکل د متعی دروازې بند کړې. رسول الله ورته وفرمیل چې دونه کې همیشه د پوره د متعی لیار باندو. او حدیث شریف شه علما په دې باندې متفق دي چې متعا جایزه نه دو. دا ویس بله خبره دو چې نور مسله کولا دی شیعګون دی یا څوک دی آ متعا کوي، آیت څرنګې کوي، ویلې کوي، میش دیتا نه جایزه دا حرومه دو. وجه څه دو اصل چې یاره یو تاسو وایئ چې یاره خدا خو نکاح دی خو خیر دی، خالي دا فرق دی چې څو شپې پوره ده چې زنا منع شوه، نکاح هم بند کی خو څو شپې پوره د وجاره ساړي لیاړه پورې تېرېدلی که نه. اصل شی اسلام څه پرې شی نه دی، ډېر خوش دین دی. سوال دیاته دا دی چې یاره نکاح کول مطلب خالي زوم سړول دي که نکاح څه نور مطلبونه شته دی. نکاح مطلب زده کې په نکاح شی امت مسلمه په خلول الیار توالد تناسل بنیادی شی دی چې داسې الودي وزیړه مسلمانونه د رسول الله نسل او امت ډېر کې چې آپ په خلول الیار وي، په خلت وي، په متعا شي دا شته نشته. خو یې درېځي مصوفاره ورسره خدا خو لوړی دی جنت. بله خبره دا ده چې د انسان پاک دامني، عفت، پرهیزګاري همیشه پکښې مقصود یې څو ورځې پوره نه دو په نکاح کښې. او یاره په څو ورځې متعا کښې دا میشته پلوسر دریمي. درمه خبره دا چې په دې په کفات باندې ډېر بد اثر اچوي. میشتوس چې کله یو نکاح کوي ښځې مخ څټ لمسم خې سره کسي چې څوک دوی کیم نسل دوی چا خپله دو دیندار یې دو ګمراه دو کیم مذهب دو، دا ټول شعیره په دا متعا شی مفقود دي، دا نه پکښې میندېږي. دا وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث دی بیخي د متعا لیارې باندې همیشه د پوره په دا هېڅ کمپرومایز نشته دی. البته چې څوک یې کو مطلب دا په خطو دي صریح حدیث مخالفت کوي. دوامه دا ته منع وشوله چې هغه خره چې میشتوس لشتین پې کوي ټکی دی پورې تړلی غن خمر الانسیه، هغه خره چې د بني دمونې سره مطلب متعلق وي اونسي وي، لکه دا دلې په پلاټ شه دی، واته دی په کور شه دی، لشتین پې کوي. د یې غوښې هم مانې شوې. په یوه موقع باندې یې خره غوښې خوړلی شوې. صحابه یې جنګ خیبر په موقع باندې په یوه بل جنګ خیبر په موقع باندې چې میږ د خوري غوښې پې یې شوې ډاک ډاک دیګین هم چې رسول الله کله امر وکړه میږ نه وړول، او ډاک ډاک مټین هم د شراب وړول تو یې مکړل تر دې پوره چې شراب د لوشي د متولې حکم وشه چې کدا لوشي توس وینه میشتو کله کله کولپای غور وایي چې بیا منا صورت ور پکر نه وي چې دا لوشي توس وینه د شراب بیا توس اشتها ورته شاو کو در پورته کیږي بیا معنی کیږي نه دا بالکل دا نظام فلپ کې دا باند کې. ها یو مسله دو یا تا ټکای دا شوی دی چې د ګرلڅه خره نشه خوړلای کچیره هغه خروي چې او وحشي دي د غره ول اخر دي جو اخري څو نسلونه دي ا خوړای شي کانه شي خوړای. نو صاحب کتاب لیکلی دي
چې هغه خره چې په غري نه چې سرې غرڅانې دي انسانیت یې نشته انسانونو سره د هغې غوښې خوړل جایز دی هغه خره چې په غري نه اغرا غرڅانې خپل خره دي مو نه دی لیدلی مو ته نشته پته خو شته دی کوای نه بیو کې توبن لیکلی او ډېره خلک یې دا پته عادو چې هغه غره خره دي هغې باقاعده نومه ذکر کړی دی چې هته څه ویایي نوم یې هی هته په کتاب کښې راغلی دی نو هغه خرې د خوراکې نه ها منع وکړله چې کی میشتو سه په کورینه کښې لشتین پې کوي یا په کورینه کښې پنډوي په دا باندې صحابه فرمایي چې میژه په خیبر کښې د خرې د غوښې نه دیګي نه ډاک وي لیګي خطل ځنې خوږه پیغمبر وفرمیل چې نهی راغله د الله د طرفه نه دا شی منع دی ډاک دیګي نه وړول منع شوله همیشه د پوره ها هغه خره چې هغه غرڅانې دي هغې خوراک جایز دی نو دا دوی خبرې په نن سبق شمیش ته راغلی چې یوه متعه جایزه نه دو دغې ته نکاح موقتي شیاګو راسې فضل ژغې شي دا بیا ویژ بحث دی چې په دا والا کښې په لسابوی کې چې جایز نه جایز دي ویلې نه جایز دي کوم حدیث راغلی دي کله منع شوي دو کله اجازات وه بیا ویلې منع دا بیا ویژ بحث دی خو موږ خو اول درته وو چې میشت اوس که په دلایل شي که په تطبیقات شي که په توجیهات شي بیا دا تایوره چې کومه بخره میندلې دو درخه پورې خروپیږي ملوه مطلب نه تجار و بوسی گاگه صفولی و پیشکوی چې تور استر استمنه ویدای دا خپلا پسې کو د دغې ها سوالات کولای شي مناسب چا په لک شي سوال ورشي پښتنه بیا حق کولای شي نو سوالات کلا کلا کوي پښتنو پلا کوي ځکه چې خوش پیغمبر فرمایي انما الشفاء الغی السؤال دا ناپوهي و بیماری دو دغې علاج تا دا علاج یې دا دی چې سړی دا پښتنه وکړو دا بیماری و بیا ورکړه شي جایزه مناسبه ضرورت فضل سولنا هذه انسان د پورا بهتره هدو میشتو علا اجر پر کوي توستو حالا اجر پر در کوي ادینی وا خبره چې ځکه په زراوی نفلینا نه ډېر اجر دا ډېر ثواب دی چې خلی وا خبره ځکه سبحانك